د سفر د مونځ په باره کې ضروری او اهم مسائل زده کوي. ډیر ملګری تپوس کوي د سفر د مونځ فاصله څومره ده، د سفر مونځ به په کومه طریقه کې، د سفر د مونځ نیت څه دی، په کومو منځونو کې به قصر کې، یعنی کم منځونه به دي چې هغه به 2 رکعاته کې او کم دي چې هغه به پوره کې. دغه شان چې کم دی نو دا به په کم وخت کې ته قصر کې چې ځان له مونځ کې یا امام جوړ شي یا د غزې امام پسې مونځ کې څه طریقې سره به کې، او دغه شان چې کم دی سفر کې قضا مونځ راګرځي. د کیلومترو فاصلې سره څومره فاصله ده، د میلونو اعتبار سره څومره فاصله ده. نو دا ډیر اهم او ضروری مسائل دي د سفر په باره کې. په دې نننی کلیپ کې وتا سره دا شیر شي. ګوره جی اول مسله خدا را چې د سفر مسافر حکم پتا باندې کله لګي. د څومره سفر په اراده چې ته د کور نه اوزې نو پتا د مسافر حکم لګي. نو ګوره د کیلومترو په لحاظ سره چې 78 کیلومتر برابرېږي، ته د کور نه په سفر باندې اوزې د سفر په نیت باندې، او سفر دومره وی چې 78 کیلومتر برابرېږي، یا د میل په لحاظ سره 48 میل برابرېږي، 48 میله برابرېږي. ټیک شولا. نو چې ته کله د خپل شهر د حدودو نه وځې نو پتا د مسافر حکم ولګید. ګوره که د خپل شهر په حدودو کې دننه وې نو تلا مسافر نه ته به مونځ پوره کې، خو که د خپل شهر د حدودو نه کله وځې او اراده دی د 78 کیلومتر سفر یا د دې نه سیوا وه، د 48 میل سفر یا د دینه سیوا اراده وا، نو پتا د مسافر حکم ولګیدو. اوس به ته مونځ کې دا به سفرانه کې، اوس به ته کم مونځ سفرانه کې او کم به نه کې. نو ګوره دا یاد ساته، کم چې 4 رکعاته فرض مونځ دی، زما د خبرې ته لږ سوچ کوئ، کم چې 4 رکعاته فرض مونځ دی، لکه د ماسپخیم، د مازیګر، د ماسخوتن، دا 4 رکعاته فرض مونځ چې دی په دې کې به صرف د لومبني 2 ډک رکعتونه، دا 2 رکعاته به دا به په دې کې دا سفرانه مونځ شو. د ماښام 3 رکعاته دي، 3 واڼه به کې، د سحر 2 رکعاته دي، 2 واڼه به کې. ټیک شولا. وتر 3 دي، 3 واڼه به کې. سنت چې د چا سره ټیم وي نو بهترینه طریقه دا ده چې سهولت ته درته، ایمرجنسي نه ده، گاډی در نه نځي، نور تکلیف او نقصان نشته دی، نو سنت په سفر کې کول دا بهتر دی. هغې کې قصر نشته چې 2 رکعاته به کې هغه به پوره کې. بعضې خلک په سفر کې ښه سهولت ورته او سنت پرېږدي، نو دا د ثواب نه محرومه کېږي. دا بهترینه طریقه دا ده چې سنت ته په سفر کې څه دا وکړي. خو ګوره خبره مې درته د قصر مونځ وکړه چې دغې کې به دا 2 رکعاته به کې، دا 2 چې کم 4 رکعاته فرض مونځ دی، په هغې کې به دا لومبني 2 ډک رکعتونه چې کم دي دا به ستا صحیح، دا به سفرانه مونځي. ګوره دلته بعضې کس خبره کوي چې یاره ما سره ټیم شته دی نو ما ته 2 رکعاته یادوي، نو ما سره وخت شته زه به 4 رکعاته وکړم، خیر دی. نو ګوره زمونږ د شریعت په کتابونو کې دې ته رخصت اسقاط وایي. رخصت اسقاط دې ته وایي چې په عزیمت عمل نشي کولی. یو سړی دا نشي ویلی چې ما سره ټیم شته دی، یاره ما ته خو 2 رکعاته فرض د سفر یادوي، خو زه به 4 رکعاته وکړم، بس ټیم را سره اسم شته دی، نو ته په دې باندې عمل نشي کولی. که چا داسې وکړه ګناهګار دی، دا مونځ نه کېږي. نو لحاظه ته به څه وکړې، ته به داسې طریقه وکړي چې ته به 2 رکعاته فرض چې کوم دي 4 رکعتیز فرض مونځ کې چې دي، ته به 2 رکعاته دا د قصر مونځ دا پتا باندې راغی. اوس د نیت خبره څنګه ده، نیت به د سفر د مونځ څنګه کې. نو ګوره اول خو دا خبره یاد وساته چې دا به په کم ټیم کې ته قصر کې، دا چې کله ته ځان له مونځ کې یا ته امام جوړ شي نو ته به 2 رکعاته کې ځان لمونځ دی کوو د ماسپخین، مازیګر یا ماسخوتن، یا ته چا امام جوړ کړلی، مسافر وي او امام یې جوړ کړلی، نو ګوره دلته به ته څه کې، ته به 2 رکعاته مونځ کې. دا رضان سره یاد ساته. نو که امام شولی نو هغلته چې ته څنګه سلام وګرځې نو خلکو ته به اعلان وکړي چې یاره اتموا صلاتکم، تاسو خپل مونځ پوره کوئ، او موږ څه یو، مونږ مسافر یو. نو خلک به پاسي یا به د مخکې نه ورته ووایي چې هلکه زه مسافر یم، خو دې کې بعضې کسان وروسته راځي، نو چې ته څنګه سلام وګرځې نو ته به ورته اعلان وکړي چې هلکه تاسو خپل مونځ پوره کوئ او مونږ څه یو، مونږ مسافر یو. نو دا مثلا تاسو زده کړه چې کله ځان لمونځ کې یا چې کوم دی امام جوړ شي نو ته به 4 رکعاته فرض سي دي، هغې کې به 2 رکعاته کې، او که نه
تا چې کوم دی نو په د اغزې په امام پسې دې مونځ کو د اغزې په مقیم امام پسې ودرېدلې نو بیا به د 4 رکعاته فرض نیت تړی. ګورئ بعضې خلک تپوس کوي مقیم امام پسې موږ نیت څنګه تړو؟ نو د 4 رکعاته فرض نیت به تړي. هکه تا نه 1 رکعت تللی که 2 دنه تلي که 3 دنه تلي که 4 دنه تلي د اغزې په امام سره په آخري قاعده کې هم ته شاملې دی نو د 4 رکعاته فرض نیت څه دی دا به ته تړي او هلته به ته 4 رکعاته مونځ کې چې د هغه ځای په امام پسې کې. ټیک شوله دا مسله هم تاسو زده کړله. اوس بله مسله جی وکړه چې نیت څنګه دی د دې سفر د مونځ نیت څنګه دی. نیت باره کې ډېر خلک تپوس کوي. نو ګوره نیت خو اصل د زړه فرض دی. بس چې په زړه کې سړي نیت وکړو چې د سفر 2 رکعاته فرض د ماسپښین کوم خاص الله تعالی بس دی په نیت کې دی بس دا د نیت تړي مونځ د ټیک دی. خو نه په خوله باندې ویل بهتر دی مستحب دی یو ښه طریقه ده. نو که په خوله باندې وایي نو داسې به وایي چې 2 رکعاته فرض قصر مونځ کوم د نن ماسپښین 2 رکعاته قصر که داسې وایي که څنګه طریقې سره خو چې وایي خو 2 رکعاته قصر مونځ کوم د ماسپښین فرض خاص الله تعالی را مخ مې د کعبې شریف په لور کې الله اکبر. بس دا طریقه ده دې کې څه دومره ډېرې اوږدې خبرې نشته دی ښه بس قصر مونځ دی دغه طریقې سره دې څه وکړي. اوس د نیت خبره خو هم وشوله. اوس چې کله ته دې کې بله مسله دا ده چې کله ته په سفر کې تا نه مونځ قضا شي لکه د ماسپښین مونځ دی دا تا نه په سفر کې قضا شو نو دا ته په کلي کې راګرځې نو څنګه به راګرځې نو ګوره 2 رکعاته به راګرځې ښه د ماسپښین مونځ تا نه په سفر کې قضا شو نو په کلي کې دې راګرځو یا چېرته چې تلې هلته ورسېدې هلته مقیم نو تا ویل چې یاره دلته دا مونځ زه راګرځوم نو صرف 2 رکعاته فرض دقه د سفر مونځ دی دا به راګرځې. یو مسله شوه. بله مسله دا ده ګوره په کلي کې تا نه مونځ قضا شوی دی مثلا په کلي کې مونځ قضا شوی دی ماسپښین مونځ قضا شوی یا مازدیګر مونځ قضا شوی یا ماسخوتن مونځ قضا شوی دی او تا سره په سفر کې ټیم وتوی چې زه دغه د کلي کې چې کوم قضا شوی مونځ دی یاره هغه خو راګرځول غواړي او تاسو په سفر کې ټیم دی تی راګرځې نو بیا به 4 رکعاته راګرځې. ګورئ 2 رکعاته به نه راګرځې 4 رکعاته به راګرځې ځکه تا نه په کلي کې قضا شوی نو په تا 4 لازم دي او چې په سفر کې قضا شو په کلي کې دې راګرځو نو تا نه 2 قضا شوي دي نو په تا باندې 2 راګرځول سري دا په تا باندې لازم دي. دا مسلې چونکې اهمې وي د سفر د مونځ متعلق او مایل چې د ملګرو سره شیر کړو ډېرو ملګرو یې تپوسونه کړي لہذا تاسو په خپله مو د ملګرو سره هم شیر کوئ. جزاکم الله خیر احسن مسله زده کوي چې فایده درته حاصل شي او اجر درته ملاو شي. کله چې ته د امام سره یو ځای مونځ ته نیت تړي نو دا لومبنی تکبیر نه دی لومبنی الله اکبر دا په امام باندې ویل فرض دی او په مقتدي باندې ویل فرض دی. خو طریقې دا ده چې امام کله تکبیر ووایي نو د هغې نه پس به مقتدي تکبیر وایي. که چېرته مقتدي په تکبیر ویلو کې د امام نه مخکې شو یا مقتدي خپل تکبیر د امام د تکبیر نه مخکې ختم کو نو دا یاد ساته چې د دې مقتدي اقتدا په امام پسې صحیح نشول او د مونځ ونشو. بعضې کسان په دغه ځي کې دا حیرس کوي چې زه د تکبیر الله نه امام سره شامل شمه نو دی د امام سره یو ځای تکبیر تړي د امام تکبیر اکثر اوږد شي صحیح شوله امام له نه دي پکار چې دا الله اکبر دومره اوږد کي خو دلته مقتدي له دا پام پکار دی چې دی چېرته خپل تکبیر د امام د تکبیر نه مخکې ختم نه کي ورنه ته به د تکبیر الله د ثواب غم کې او تا نه به ټول په ټوله جمع او جماعت څه شي دا به خراب شي ستا اقتدا به په امام پسې صحیح نشي. نو دلته دا احتیاط پکار دی چې امام الله اکبر ووایي نو د هغې نه پس به مقتدي څه کوي جي الله اکبر وایي. دې خبرې ته د ډېرو خلکو پام نشته نو ځان پې باندې پوهه کوي. بل په دې مسله باندې ځان پوهه که د اکثرو کسانو دا عادت دی چې کله دوی نیت تړي غوږونو ته لاسونه یوسي نو د هغې نه پس دوی لاسونه زوړند کړي او بیا لاسونه وتړي نو لاسونه زوړندولو ته حاجت نشته چې غوږونو ته دې لاسونه ویوړه نو ډایرکټ لاسونه څه که وتړه د نامه نه لاندې صحیح شوله. او د بعضې کسانو دا عادت دی چې رکوع ته ځي نو اول لاسونه پرانیزي زوړند دي کې بیا رکوع ته ځي نو داسې مه کوه بلکې ډایرکټ چې لاسونه څنګه کولاوې نو لاسونه کولاوهلو سره څه کوه جي
رکو ته ځه چې په دې مسله باندې تاسو پوهئ. بل یو ضروري مسله وکړه چې اکثر کسان په کرسۍ کې مونځ کوي که نه نو مخې ته یا ټیپایي ده یا تخته لګېدلې ده په هغې باندې دوی تندی لګوي او سجده پې لګوي. نو ګوره دا مسله د ځان سره یاد ساتئ چې یو کس په سجده لګولو قادر نه وي که نه په ځمکه باندې په ناسته هم دې سجده نشي کولی، داسې عذر او داسې تکلیف ورته دی چې په سجده لګولو قادر نه دی. نو که دی په کرسۍ کې مونځ کوي کولی شي، خو دا دې تکلیف ته ضرورت نشته چې دی به خامخا په ټیپایي سجده لګوي یا مخې ته تخته لګېدلې ده په هغې دې سجده لګوي. نه، داسې کس ته حکم دا دی چې ته په اشارې سره مونځ کوه، د رکو دپاره لږ سر ښکته کوه، لږ سر ټیټوه، معمولي اشاره کوه، د سجدې دپاره د هغې نه لږه زیاته کوه. خامخا په ټیپایي سر لګول او یا مخې ته په تخته باندې سر لګول داسې ضروري خبره نه ده او نه دې ته ضرورت شته چې په دې مسله تاسو پوهئ. بله ضروري مسله دا وکړه چې د جمعې د خطبې په ټیم کې که چا سلام واچو دا هم ګناه ده او که چا د سلام جواب ورکړه دا هم څه ده جي ګناه ده. صحیح شو، که چا سلام وامچو نو ته به جواب نه ورکې. بعضې کس راشي د ملګري سره خوا کې کینې خاموشه شان سلام واچوي، لاس هم ورسره میلاو کړي نو مصافحه به هم نه کې، سلام به هم نه اچوي او د سلام جواب به هم نه ورکې. دا د خطبې په ټیم کې څه ده جي ګناه ده. د خطبې په منځ کې چې کومه وقفه کېږي بعضې احادیثو کې راځي چې دلته دعا ښه قبلیږي، خو په ژبه به دعا نه غواړي، په زړه کې دعا غوښتی شي. که امام په خطبه کې دعایه کلمات ذکر کړه نو په ژبه به ته امین نه وې، په زړه کې به څه وې؟ امین وې. که د درود شریف موقع په خطبه کې رااله نو په ژبه به درود شریف نه وې، په زړه کې درود شریف ویلی شي. دا ټولې هغه ضروري مسلې دي چې ټولو مؤمنانو ته ضرورت دی، نو چې هغوی ته ورسوي عمل پې وکړي نو زمونږ او ستاسو دپاره به صدقې جاریه وي. وصلی الله علی النبی. د فرض مونځ نیت چې کې نو تعداد د رکعتونو ذکر کول پکې ضروري نه دي. ښه، 2 رکعته فرض کوم، 3 رکعته فرض کوم، 4 رکعته فرض کوم، دا 2 او 3 او 4 دا تعداد د رکعتونو ذکر کول پکې ضروري نه دي. او دومره پورې تعین ضروري دی په نیت کې چې د سحر فرض کوم خاص الله تعالی الله اکبر، د ماسپخیم فرض کوم، د ماښام فرض کوم، د ماسخوتن فرض کوم. تعداد د رکعتونو ویل پکې ضروري نه دي. که چا وویلې نو نیت غلط نه دی، مونځ کېږي، خو مطلب دا پکې ضروري نه دي. د دې نه بغیر هم نیت څه دی جي دا صحیح دی چې په دې مسله تاسو پوهئ. دویمه یو ضروري مسله ذکر کوو په کم باندې چې په دې عوامو کې اکثر جګړه جوړه ده، هغه په خوله باندې د نیت اظهار کول دي. دا د ځان سره یاد ساته چې په خوله باندې د نیت اظهار کول ضروري نه دي، خو ګناه او بدعت هم نه دي. ګورئ کم خلک که دې ته ګناه وایي او دې ته بدعت وایي او په دې باندې جګړې کوي، صحیح شوله که نه، نو دا خلک غلطي کوي. صحیح شوله. نیت اصل کې د زړه قصد او ارادې ته وایي. نیت په خوله نه کېږي، نیت د زړه نه کېږي. هلکه وایي ستا په نیت کې څه دي؟ خلک چې څه خبره کوي ته ووایه که نه ستا په نیت کې څه دي، پته ولګېده چې نیت د زړه څیز دی. په دې خوله باندې صرف د زړه د خبرې اظهار کېږي. زمونږ خلک نیت په زړه کې کوي، د دغه د زړه د نیت اظهار صرف په خوله باندې کوي او د هغې اظهار په خوله باندې څه ناروا او څه ګناه دا نه ده. د ځان سره یاد ساته. بله خبره دا ده چې د نبی علیه السلام مبارک او د صحابه کرامو توجه چې و دا ټول په ټوله آخرت ته وه، دا ټول په ټوله د الله په عبادت باندې و، نو د هغوی توجه برابر وه. نو د هغوی زړه او دماغ توجه برابرولو ته حاجت نه و، د هغوی توجه د مخکې نه برابر وه. او زمونږ د خلکو زړه او دماغ خو د دنیا د قصو نه ډک دي. نو که د زړه او د دماغ او د توجه د برابرولو دپاره په خوله باندې اظهار د نیتو کې، ښه نیت په خوله نه کېږي، نیت زړه کې کېږي، په خوله صرف اظهار د نیتو کې، نو دا نه ناروا دي او دا نه بدعت دي. څوک کم خلک چې دي ته ګناه او بدعت وایي نو دا خلک څه کوي؟ غلطي کوي. بلکې دوی وایي چې په زړه کې نیت دی او په زړه کې نیت دی، نو ته دا تپوس وکړه چې په زړه کې ته کم نیت کې هغه راته ووایه چې هغه قرآن او حدیث کې کم ځای کې دی. زړه کې چې ته نیت کې خو په زړه کې به څه راولې که نه، هغه راته ووایه، د هغې اظهار لږ وکړه چې دا په قرآن او حدیث کې شته او که نشته. بله خبره درته وکم، داسې عبادتونه نور دي چې په هغې کې په خوله نیت ویل ضروري نه دي او د صحابه کرامو د نبي علیه السلام مبارک نه څه دي؟ ثابت دي. دا په احادیثو کې شته دی. دغه خلکو ته هم پته شته چې نبي علیه السلام مبارک به کور ته حاضر شو، تپوس به یې وکړه چې کور کې د خوراک څه شته دی که نه، نو بیبیانو به ورته ویل چې څه نشته، نو نبي علیه السلام به وفرمیل انی صائم یومي هذا، زما نن ورځ څه ده؟ روژه ده. نو په روژه کې خو په خوله نیت ضروري نه دی، نه په فرضي روژه کې او نه په نفلي روژه کې په خوله نیت ضروري نه دی. نبی علیه السلام مبارک نه ثابت شو چې هغه مبارک ویلي چې زما روژه ده نن ورځ. بخاری شریف کې ذکر کوي شپږو صحابه کرامو چې هغوی کور ته راغله، تپوس یې وکړو چې کور کې د خوراک څه شته؟ ویل نه وی انی صائم، زه سیمه روژه یم. نو دغلته خو په خوله نیت ضروري
نه دی. نو د مونځ دا نیت هم په هغې باندې څه دی جي دا په هغې باندې قیاس دی. لحاظه په دې جنګ جګړې نه دي پکار. که څوک یې د زړه او د دماغو د حاضرولو دپاره د زړه د نیت اظهار په ژبه باندې کوي، او قصه به ترې نه جوړه چې بس په خوله نیت کې غلطي راله ستا مونځ ړوونه شو، نه چې د زړه نیت برابر دی خبره ټیک ده، خو باقي دي ته ګناه او یا بدعت او یا ناروا ویل دا څه ده جي غلطه خبره ده. چا سره په جګړې مه کوئ، د خپل کار سره کار ساتئ. وصلی الله علی النبی.